على الدرس يا ناصر يا نسير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد والأكوان خبره په عالمونو کې شروع ده. چا کې شروع ده؟ عالمونو کې شروع ده. نو یو عالمی اکوان دی، بل عالمی طاعون دی. ٹھیک شو کنو کنه دی ته دی معلوم. یو عالمی الوانو او بل عالمی اکوانو او بل عالمی طاعون دی. او دا کلک جواهرات دی. دا چی شی دی کلک جواهرات دی. دی که نه دی؟ څو خبرې نه کوي والی خپیس دی نالکا غلطی خبری پریده سم خبری کوانو. سم خبر دادا چالکا عرص چاہتا وی ما لا یقوم بذاته بل بغیره. او دا پیدا کیگی پاشامو پا جواہرو کی لکا مثال الوانو دا رنگ چی دینو دا غرض دے. یا لکا اکوانو نو اکوان چی دینو دام یو عرض دے. اکوان دا هم عرض دے. اکوانو دا پحیث کی حاصل وی په څلور قسم باندې دی او څلور وانه تخودری دی. اجتماع دا یو کون دی. افتراق دا بل کون دی. حرکت دا بل کون دے. سکون دا بل کون دے. ستاسو پا دی موبائل کی چی دننا کما بیٹری لگے دلی دا دی بیٹری دی موبائل سرا کم یو کون دے. جواب اجتماع وما بین کی بل شی حائل ندی واقع. تکا دیرالی زما د تصفو او د بیٹری د دی دوانو ترمین د افتراق دے. ولی زکا د بیٹری او د تصفو ترمین دا دیتا سوئی کور دیلان دی دغت شاعت دغت سوئی ڈکنا دا پما بین کی دا اوسی افتراق. طول شزونو تا گوری یا بفکی اجتماعی او یا بفکی افتراق. اجتماع دا عوام سپنگیری تبلیغانو تا استماع وی. استماع او چې دا وی د مذکورات جماعت راغلی. د مذکورات مذکورو ډیر کوي نو دا مذکورات دی مستورات دی فی الخیام. نو یو اجتماع شوا بل افتراق. اجتماع دا قصوی ما دا دی لاس ترمین دا گره دا اجتماع دا نینی وس چې دی زما د دې دوانو لاسونو ترمین د افتراق دی. ولی په منځ کې ګوره یو بل ته نه پرېږدي تثبیت. حرکت څه ته ویلی کېږي؟ دا وروسته دغه د روان حرکت څه ته وایي؟ کونانی فی آنینی دوه شیزونه دي په دوو وختونو کې فی مکانینی په دوو مکانونو کې. کونانی فی آنینی فی مکانینی. دا الکا دا تاسو ته ما ویلیو چې الکا څه بیا ویلی زبی وزر مرغیما مخکې سات په تنګي کې ومو دا دی اوس څه کېما په شرطدي اسلامیه کېما. تاسو چې دی حرکت کړی دی. ولی ځکه چې چیو پراټیم خوړلي په کومه دنیا باندې پراته وي او دا دی اوس په ګوري په کومه دنیا باندې پراته استي. نو دې ته حرکت وایي. کونان دوه کون دي. فی آنین په دوو زمانو کې مخکې بده بجه وه اوس بده بجه ده. مخکې بل میلټ اوس بل میلټ دی.
ورپسې فی مکانین په دوو مکانونو کې وایي که نه وایي دا حرکت دی او سکون څه ته ویلی کېږي کونان فی آنین فی مکان واحد فی مکان واحد چې تا باندې د وو نه اتو پورې دا ګینټم دلته تېره شوه او د اتو نه د نهو پورې هم در باندې تېرېږي نو د دواړو ګینټو کې ته ساکنې دلته دې ته سکون وایي تا باندې یو منټ مخکې هم دلته و یو منټ بعد هم دلته نو کونان فی آنین په 2 منټونو کې فی مکان واحد دې ته ویلی کېږي سکون نو مولوي صاحب دا 4 ورونه ټکي په یاد شو اجتماع افتراق حرکت او سکون چې دا ټول که مراجمه دي ته وایي اکوان وایي دې ته وایي ملا صاحب اکوانم اعراض تاسو ته که سکون حاصل دی عرض دی تاسو ته که حرکت حاصل دی عرض دی تاسو ته که صاحب علیه رحمت اجتماع افتراق دی عرض دی والطعوم او دارنگی خوندنا وانواعها انواع د دې 9 نهدي وهي المراره یو مراره ده چې په مالګه کې چرګ پخاول دې ته مراره و دی وی طعوم نهدي لکه د دې زمانې له راسه اوس نهدي چې په نهو یې درواړه په نهو یې درځکې درواړه نه قسمه خوند دی ذایقه ده چې ته یو شیز خورې وې په دې نه قسمونه کې د دې کومه ذایقه ده د دې کومه ذایقه ده ځکه دې ما غدامون ورته مې خبرې کړې دا یو ټکی مې تاسو ته ځکه نه وی چې لا تاسو دا روان ما چې ام خورین نه ذایقو کې به دا یوه ذایقه ورکوي تاسو دا نه معلومي نه هلته څه دي نه ذایقې د یو مراره ده څه ده ملا صاحب مراره تریخوالي ته ویلی کېږي پېژنې یو شی تریخ وي لکه مثال مرچکې شو مرچکې خو سیزن هم کوي خو تریخوالي هم کوي دواړه خبرې پکې شته یو شي داسې تریخي دغه به وایو کریله تروړی کریله او بل حرقه تیزي ورته لیکلې ده چې هغه کوم شی جبه سیزي مرچکي په شانته سوځي واله دغه کوي او مرچکې هر یو شی چې ځینې تیزه مسالې ځینې تیزه والملوحت او دارنګې ملوحت ترسکونواله موږ ته ترسکونواله وایي ترسکونواله فکر دې راغلی دا ادیو د بدی غاټه قصه لکه چې ته ورځ پکې فارغه ونه بیا پکې وګورو کسی ټیم سبق کې نه کولی نه هغې کې دا ترسکونواله ډېر ښایسته راغلی بل چې دی نو اجي صاحبه نو هغه غفوست دی غفوست ته دغه کېږي دا ویلی کېږي غفوست دی ته کې چې ته یو شیز خورې او هغه پسې اونخلي خیالم کړی وي چې دا جمع راشي د خیر سره نو دا سره ملکان به راشي نو لا پاخه نه یو چې خورې دا جبې دا بر طرف ته تزیک کوي دې ته عفوست وایي او چې د جبې لاندې طرف ذیک کوي دې ته قبض وایي دې ته وایي قبض ملوحت عفوست او بل خموزت ته تریو تروش تریو ترکې هغه دغه وي دارنګې دا تکشنا الوچه ده او هغه خوري په موبایل کې به مې لیدلی هغه ماشومې خولې پې ورانه کوي فکر دې راغلی دقې ته ویلې هغې ته خموزه ویلې کېږي دا زده کړې دا به بیا نه درځي قبض دقې دی چې د ژبې د لاندې طرف دغه کوي په بعضې شیزونو کې د شي شته دی چې د لاندې ژبه دغه کوي حلاوت خو تاسو ټول پېژنئ خوږوالي ته ویلی کېږي حلاوت د سومت غوړوالي ته ویل کېږي ځینې خورا غوړ وي ځینې سپوري او تفاحت څه ته ویلی کېږي و ملا صاحب والتفاحت او بل پکې اجي صاحب تفاحت دی دا یو داسې شیز دی چې د دې غوړ نه لږ خوږ وي او د خوږ نه لږ راکم وي د دې غوړ نه لږ ور خوږ وي خو د هغې خوږ نه لږ
دغه وي دا را کم وي دې ته لکه مثال په طور باندې د چینۍ او د ګوړې خوږوالی هغه حلاوت و فکر دې رالی او دا دغه چې دی د دې سیو یا د ام والا دا خوږوالی چې کوم پکې دی نو دې ته تفاحت نه قسمه خوندونه شو تو ثم او بیا یحصلو حاصلیږي بحسب الترکیب په اعتبار د ترکیب سره چې کله دا 2 او 3 او 15 او 10 یو ځای کېږي انواع دونه انواع لا تحصا چې دا شمار معلوم نه دی هلکه خوږ او ترش چې یو ځای کې نه دی ځان له ذایقه ده خوږ او ترش او تریو چې یو ځای کې نه دی ځان له دغه ده او دارنګې خموزه او قبض چې یو رنګې د دې ځان له دغه ده بیا دا یو د بل څه مکس که بل د بل څه 2 مکس کوه 3 15 و نه وانا میسکت کا دی ځان له اقسامی جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي چې جنتیانو ته کومه مالټه ملاویږي مالټه دا مالټه به څو پیسه څو ټنګرې کېږي او یو ټنګرې چې دا جنتي خوري نو په دې کې به 80 ذایقې وي صرف یوې ټنګرې کې بیا هغه بله ټنګره کې به د دې 80 نه علاوه نور او یاوی بے باغ نور کے نور او یاوی خلین متلاری و نغرزیگی فکر درالے ادو قارین صاحبان پا بام ناس تیری آلکوی که دا چی چرگوی فکر دے او دا پی کوڑو والا لے ور کی او پا کڑی کی دن نسور کی او پا پلیٹ کی دتا دا چی سرا فروت یو دا یو قاری یو ته لګی دی بل ورته غوږ دی او زما ورته غوږ شو دې ټکي مې ورته خیرم شو د تعجب دپاره فکر دی رالی د یو قاري او د خولې نه م لاړه وڅڅېدله او د بل نه م لاړه وڅڅېدله نو بیا خو د دې نه ډېر قسمونه ساشي جلال الدین سیوطي رحمت الله چې د یوې ټنګرې کې کوم اویا دي بله ټنګرې کې به نور بدل اویا وي په بله کې به نور بدل اویا وي نو ته 70 لرا ضرب په 70 کې ورکه سوتی جوړ شو 5000 4900 تی دغه شو دا شو سلکم فی يرحمک الله سلکم 15000 ذایقې دا په یو مانټو په یو سیو د جنت کې دي وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون وفي ذلک فلیتنافس المتنافس د دنیا په دې نشو تماشو باندې مدغه دنیا کې بس دوبه زندگی دغه پیدا تیره کوي ښه ستاسو د نصیحت دپاره لکه زه دا خبره کوم د طالبۍ د اول نه واخله تر د اخر پورې که زما علم کې نه هغه بېله خبره ده که زما علم کې نه بېله ده خو داسې دغه خو نه کې د چا په علم کې نه د طالبۍ د اول نه واله د دستاربندۍ پورې دستاربندۍ نه مخکې ټیم چې سبق ختم شو دستاربندۍ خو بیا وروسته هغې دستاربندۍ نه مې کپړۍ کړې په دې ټوله طالبۍ کې د ټیلر جوړې شوي کپړې دا معنی دي اچولي سیوا د یو جامې نه چې هغه راله چا اغوستې و هغه ملیشه وه ملیشه کپړه م پېژندله تور رنګ چې کوم دی وه صرف یې درته یو جوړه فکر دی دی هغه چې چا راله کړې وه د هغه ورور مړو نو هغه ورور دا ټوټه ځان له راوړی او ګنډل یې نو هغه مړ شو نو چې لکه زموږ خو تړه نه کېږي چې موږ مړه نه شو نو مال یې راوړله نو ما ویل زه خو چې نه ګرېږم زه به مړ شم تقدیر باندې زموږ تکلیف ما ته خو چې ویلې نه بس وړه کې ویم هغه دقه یو جوړه ما د ټیلر ګنډلې وه په لیلام کې به مې اغوستلې وه لیلام کې قیمتي نه چې اتم ارزان فکر یې راغلی غم تېروه خادي به راشي اوس که ته ما ته وویې که نه چې ما څونه کسانو له ورم کړي ناګنډلې مې څومره پرتې دي د ګنډلو والا دغه دي داسې اوس ما داسې جوړه موجوده ده چې لا ما لکه نوې د پونۍ کېدله ما ته مخانه ده میلاو شوي چې دې څه کوم استعمال یې کوم وایي دا به اول سر کې العسر بیا به یسرا په خپله په تاسو باندې راځي او په دې طالبۍ کې تاسو دا مزې وچڼولې نو بیا به وروسته نه دی سروالې بروالې به ګرځي خوایي به دنه رواني او دا طالب دا مولا چې بېکاره وخېږي که نه نو دا بیا د دنیا کار هم نشي کولی د دنیا په کار کې بیا دا مړنی نه وي نو ټول معمولي دغه بس الله له رضان ورکړي خدای خوشحاله کړي الله ته کې ملاحیان دا راځي ٹھیک ہے جناب
نو دا تاسو د دې لپاره دغه کوم دا وي خبره پیښ زبا چې سبا له مدرسې تسلم نن مازدیګر به مې ویلې چې سبا به مدرسې ته ځم او والله به ګوو که په یو جب کې به 1 روپۍ سره وه یا به ساده دې چانس و چې ما ته میلاو شي لکه غریبي هم ډېره وه ورور مې دغه دا بیمار و د خپل کور خرچه مرچه هغې بندوبست خراب نه کړي ما چا ته به سوال نه او ویلې به مې چې ځم بس په الله مې بروسه وه په الله باور وکړه دغه تلو ټیم له به مې پیسې برابرې شوې وي لا شیخ ادریس صاحب سره په 1998 کې هلته مې دوره کړې 97 کې اوسه دلته کړې 98 کې سره بیا هلته کړی نو په هغه دغه باندې چې سبقونه ختم شو نو سبا له زمونږ د تګ ورځ ده او چې موږ کوم ملګري را سره وو نو هغې سره هم دغه نه وي دا چړې غونته کې واړه نکانو چې برابر وو خو موږ د مچکي شیخانو جومات کې دیره وو نه هغې څه پیسې وي نه مار سره وي ویل دا چوټیانې خو به کېږي څنګه به ځو ما ویل الله پاک په دا یې ټیم دی چې الله نه وغواړي 2 برکاته طالبانو وکړي ځکه دی چې وی کړه هغه خو د موبایلو دور نه په موږ دغه وکړو نوافل وکړو په دې کې به چې کوم دی 8 ګنټې نه وي تېرې شوي چې زما ورور دغه شو دا په ځای به په تپوس معلوم کړی نو هغه راغلی چې راغلی نو لا په هغه باندې بلا دمه شوی پوره نه و چې جب ته لاس کو غزه نه دي الله وبخښي هغه ډېر ښه سړی ویل دا 520 هغه راکړی دی چې تللی وه طالبان ټول په هغه ټیم کې 500 ډېرې زیاتې روپۍ وي زما نه خو سیر دي خو غالبا چې د دې چارته دې نه به زموږ ځای پورې 15 روپۍ غالبا کرایه لګېدل 1500 روپۍ څه دي ملا صاحبه بلا دغه څه کوي نو دا مسلې دا هغه کیسې د کوم چې کوم ذهن جوړوي تاسو یقین په الله پاک باندې جوړ شي چې کیسې ګورل په سبق کې نه کوم او تاسو چې به سبقونه وایي نو کیسې په کې مکو سبق وایي څنګه دراله خدا چې لکه دا د سبق نم دا کیسه صحیح مولا صاحبه ډیره دغه وی دا ضروری دا وی چې طالبانو تعلق د الله رب العزت سره جوړ شي څنګه دې دا ځینې خبرې سره کوي نشي ګني بس دا چې مددونه الله کړی دي چې زه حیران په دې بیکار یم بهر حال به دې ډېر انواع جوړ شي والروائح او دارنګ د اعراض د پاره بل مثال روائح دي روائح جمع درائح دا دی بوینو تویل کی یو انواع دي کثیره ډیر دي د ارش بیل دغه دا بیل او کړه دی لغوالي نو لال شچ کم نه دا اصل د دکان والا خواله مختلف قسم بوینه بدبانی ولګي روائح وانواعها كثيره وليست لها نشتراغين پر اسماء مخصوصه فدغه زمانه کې اوس په دې زمانه کې پر اسماء مخصوصه کې سره وای نشته ده کنه یو چې دې ته بل رحمت د ګلاب خوشبو ده یو چې دا نه دغه د کشمالی دغه د خوشبو ده د لونګ دغه د خوشبو ده د ډمبرګودي خوشبو ده د زعفران خوشبو ده د ریحان خوشبو ده دا رنګ چې کوم دې د شفتالو او فلان کې څونه قسمونه عطرونه ملاوي بلا شي والازهر اظهر دا چې ما عدا ما سوا د اقواننا ګور دا خو تاسو ته ویلي چې دا جسم تم کوم پیدا کیږي او په جوهر کې پیدا کیږي څنګه دراله خدا د اقواننا غیر دا صرف په اجسامو کې راځي او دا کون چې دی نو دا په جسم کې مرادي په جوهر کې مرادي والازهر اظهر دادا چې ما عدا د اقواننا نه پیش کیږي الا الاجسام مگر اجسام تا آمدم برسری مطلب تفتازانی صاحب رحمت الله علیه غدا فرمای دا کتوی چې دایمات په خبر شروع کړه خود خوراکونو باسون ننرال او به په دې خوشبویانو باسون ننرال دا تامات دا کتاب د چې دی او دا خبرې د تکي وینا دا مې په دبانی تپی باندې فکر چې عالم نه دی مگر دوت کې دي یا جواهر دي او یا اغراض دي یا اغیان دي او یا اغراض دي یا اغیان دي وس دا دوان په دوانو سره چې د مولا صاحبہ ټول په ټول باندې دا حادث تینو خیده معلومه شولا من ټول عالم تسوی حادث وایو او خالق د عالم ته قدیم وایو دا مسله معلومه شولا
څنګه الکه دا دغه حادث دی وي په کوم دی کنه وای ذا پاغه وخت کې تقرر چې برقرار شول دا خبره په ذهن او په غوږ کې چې عالم اعیان او اعراض دي او اعیان اجسام او جواهر دي به دوه شیزونه دي فنقول نو مونږ وای چې دا ټول په ټول باندې حادث دي ولی هر چې اعراض دي نو باز دي خو په مشاهده باندې لکه حرکت شو بعد السکون حرکت ساکن راغلی ناشته اوس چې پاتې روان شي د سکون ختم شو که ختم نشو نو دا د حادث نه خده کنو چې دا سکون مخکې نو او وسر رالی او واپس ختم شو مخکې لکه حرکت پتا نو د شپې ودوي قرار یې قاتو او بیا چې د صاحب د اذان روان شي حرکت شروع شي جل ترالی کېناستي حرکت ختم شو سکون دغه شو د رالی نو یو شی نو رالی او بیرته واپس لاړ چې دا حادث نه نو حادث بچی شي نو حادث باخره نو حرکتم او سکونم دوان حادث دي هر چې اعراض نو بعضې د دې په مشاهدې باندې لکه حرکت شو بعد سکون یا زورنا شوله بعد ظلمت تیارو راغلی به که نه څه شوله لاړه ګوره پرون د ورځې تیاره نه وه د شپې تیاره راله نن بیرته لاړه نو راغلی او تلې د حادث دقې ته وایي که دارنګې سواد شو بعد البیاض و بعضها او بعض د اعراضو دا چې دي نو دا حادث دي بالدلیل په دلیل موږ سره معلومیږي په دلیل باندې ولې که ته موږ ابتدا ووایې چې هلکه د ایب د زمانې یو دیوال دی چانه دی چلو غر دی چې موږ پلار نیکه ډر نیکه ون نیکه پر نیکه غر نیکه څونه چې پسې مخې ته ځي هغه ټولو دغه غر لیدلی دی غر دی غر دی فکر دې راغلی په مکه معظمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوخ والا چې دغه شي دا راشي او دې طرف ته دغه شي دا وګوري نو غر دی نو په دې باندې سود ځکه ډېر ښه کېږي چې دا غر هغه غر دی چې بدل شوی نه دی په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې لګېدلي او د دې دا دغه د نبي علیه السلام په دې سترګو مبارکو کې تصویر راغلی فکر دې راغلی دا د پیغمبر اسلام کور دی انا کعبې مبارک نه صدیق او مدل وکړي دلته ورته دغه ناستې وي دا عربي استاد مجال شته دی چې خواته ونږدې وشي چې دې ځای پورې راشي چې دغه دیوال دی بس دې نه دې خوا قدم ترې نشي اخیستلی ذکر دی ولې هلکه خلک وایي دیوالونه ښکلوي یا څه کوي یا څه کوي نو بیا دغه کېږي او شرک دی ما ورته څنګه چلو کړي زه ورغلم سلام مې وکړ سلام نه بعد د توحید خبرې وکړې علامه ابن تیمیه مې ورته په صفت یاد نو فکر یې راغلی دقه سړی د دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کوم دا راځاو چې ټول خپل را سره دغه او بیا هغه ځای کې ودرېد د ابو جهل دغه ځای کې کودو د ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه دغه ته کودو پلان کې دغه ټول پلان کې دغه د ابو جهل په کور باندې لیسیم دغه کړی دا صاف کړی میکنه د ابو جهل په کور باندې څه کړی دې ټینی ته دا چې د کم قضای حاجت کړی د ابو جهل په ساری کوم په دې وایي چې کلفیشن انما الاعمال دا مسله د صاحب علیه رحمت قادیانی لعین دا د الله د نبی مسعود دشمنان او د الله د نبی دشمنان منګه ته دسي دشمنان دي چې شي ګوتی پسوي نو مولا صاحب دلیل سره دغه غر نو دا غر خو د ډیره زمانې نه دی ویبا قطریان العدم په دې باندې راځي د یو ټیم براشي دا غر باندې د یو ټیم چې دا غر نو او کدا تاسو یو سړی نه مني دا بل سره ومني چې د ټیم براشي چې دا غر به ځکه چې د قیامت راتلل او دا نظام درهم برهم کېدل دا چې دي سندانانو کافرانو مسمنلي دي باغیو د قیامت د فارسان د خبرې کې د دې مناسب نه ده چې تدا باس راشي دا یو نادر باس دا به کوم چې غي وي قیامت به ودی راځي دا خو د قیامت د عقاید سربراشي کنه دا غي ځان نه مسلک دي وبعضها بالدليل وهو تريان العدم كما في ازداد ذلك لك څنګه چې حکم فازداد د دې کې دی ولی یو شی باندې عدم را لنو قدیم نشي جوړېدل
وذلك فإن القدم ذاك قدم چې دا منافی دی د عدم سره نو چې وشي کې توریان عدم راځي نو هغه قدیم نه وي ځکه قدیم ان کان واجبا لذاتی نو دا خو ظاهر دی کار خبره ده چې د باندې عدم نشي راته چې دا واجب لذاتی دی او الا او کچرته دا چې نه لازم بشي استناد ده الیه دغه واجب لذاتی تا په طریقې د ایجاب ګورم قدیم لذاته اخو باندې عدم راتلی نشي قدیم لذاته او کته وی چې دی غر باندې عدم راځي خو دی غر استناد بل قدیم تکړه دی هغه قدیم دی نه هغه به قدیم نه دی هغه به بل تکړه هغه به بل تکړه هغه به بل تکړه نو دا لازم شو تسلسل الى یوم القیامه تاسو صحیح کار تسلسل دې ته چې کیسه روانه شي چې دا موقوف دی په دې باندې به دا موقوف دی په دې باندې به دا موقوف دی په دې باندې به دا موقوف دی په دې باندې ز کروڑها کلونه به ختم شي خو لیکن حساب اخیرت سرته ونرسي چې هغه اخیری موقوف علی سره ودریدل پکې نشته دې ته تسلسل وای تسلسل دې کې په خپل باندې روان دی او ایجاب څه ته ویل کېږي ایجاب دې ته کې د کافرانو سندانانو حکما او رضا چې د الله پاک نه د مخلوق پیدا کیږي په طریقې دی ایجاب پیدا کیږي غړ ظالمان ایجاب دې ته وي په څو کې مثال به در کوم پر پکې دا هوا کله پکې زړه غواړي چې موږ له هوا راکې کله پکې زړه نه غواړي او د دنه دا چې دې تاویږي نو دنه د هوا صادري دې ته په طریقې ایجاب وي دا د په اختیار کې نه ده بی اختیار د دنه د قرار معنا ذکر یراد دې ته په طریق نو دا وی د الله جل جلاله نه د مخلوقات په طریق ایجاب دی والعیاذ بالله نه په اختیار دی ښا په طریق دې صادر او ذکر صادر او صادرین کې من الشهد شنه بالقصد والاختيار يكون حادثا ندابه ملاسم حادث بالضروره خامخا چې په اختیار سره کوم شی صادر شو دا اغنا نو دا صادر شوی شی دا به حادث وي او مستند چې دی ال الموجب القديم موجب قدیم تا دا قدیم دا به قدیم وي څوک وي دا که شرط مثال په تور باندې دا عدم دا د دې قدیم ضد نشي فکر دراله نو بیا به دا کارونه لا راشي دا کارونه خو خطا دي مستند الى الموجب القديم تبع قدیم وي چې د کوم شي تکیا والی د موجب قدیم تا یعنی دا موقوف دی په د باندې او دا موجب دا واجب لذاته دی دا قدیم لذاته دی نشي دا چاو ته تکیا والی دا بم خامخا واجب وي ولی ځکه چې د چاته تکیه والی دا هغه علت دی او دا د چاته تکیه والی دا دای معلول دی معلول به د علت په خلاف باندې نه وي چې څنګه علت وي ماغه به معلول وي چې څنګه علت وي هغه به معلول وي ولی ضرورت د وجه د خامخا والی د امتناع د تخلف د معلول عن العلت د علتنا نو خلاصه د خبرې دارا وتلا چې سونه شیزونه منغو تاسو ته په نظر باندې دا کېږي دا راضي یا ناراضي دا اغراض نو بعضی په مشاهدو باندې دا غریدا حادث دي او بعضی په دلیل باندې دلیل سره طریان العدم چې شی باندې عدم راضي نو هغه منافی دي د قدم سره منافی دي د قدم سره او دا بنوي چې ګینه دا د الله پاک نه ایجاب د دې صدور بالایجاب دي او الله واجب دي نو دا شیزونه بم واجب وی ولی ځکه الله علت شو دا ولا معلول شو او په طریقې د ایجاب سره رالو نو بیا خو تخلف د معلول راځي د علت نه کدا مونږ دې تقدیمونه وای مونږ وینا دا په دغه طریقې باندې نه دی الله تعالی پیدا کړی دي او به تبدا پنا کیږي د پنا کېدل د پاره هر هغه شی چې په اول سر کې نو پیدا شو اوس که همیشه وي دا به حادث وي ذکر دی او یو شی د پخوانه روان دی او په هغه باندې بیا عدم راځي دام حادث دی قدیم دی ته وایي چې نه اول سر معلوم دی او نه اخیر معلوم نه اول سر شته نه اخیر سر شته دی ته وایي واما الاعیان ارش اعیان دی نو اعیان کې به تباسو کې شرکت دا ولی د غریدا حادث دی نو اعراض خو ته ویل چې بعضی په مشاهده او بعضی په دلیل سره طریان العدم
که پارچه کې راشي چې عالم حادث دی که قدیم دی تاسو دقه دغه کوئ چې عالم دا یا اغیان دي یا اغراض دي دوه نه خالي دي که په دې تشریح کوی شي نو هغه هم د تفرون شوي ده هغه ورته وکړه او بیا ورته که دا ووایي چې اعیان هم ټول حادث دي او اغراض هم ټول حادث دي نو بی خبره به په اعراض کې وکړم بعضې اعراض په مشاهدي سره حادث دي موږ تاسو یې لکه حرکت او سکون